بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 177 نمبر درس دی او د حروف غیر عامله او بعض شروع دی. انشاءالله نن به دویم نمبر حروف ایجاب وایو. د دې نه مخکې موږ یک نمبر حروف تنبیه چې هغه علا، اما او ها، دا درې حروف تنبیه، دا څوک خپل ځان ته متوجه کولو دپاره یا څوک خبردار کولو دپاره هغه حروف تنبیه استعمالیږي. نن انشاءالله حروف ایجاب وایو. حروف ایجاب دا چاله د یوې خبرې په جواب کې ویلی کیږي. لکه تا ما نه یو خبرې تپوس وکړو، ازید قائم، آیا زید ولاړ دی؟ زه درته وایم نعم. چې ولاړ یي زه درته وایم نعم او ولاړ دی. یا یو داسې قرآن پاک کې الله پاک فرمایي الستو بربکم، آیا زه ستاسو رب نه یم؟ نو د دې جملې د ثابتولو دپاره موږ وایو قالو بلا، ولې نه؟ انت ربنا، ته زمونږ رب یې. ٹھیک شو؟ نو دا چې د بلې جملې په جواب کې یعنی یو کس جمله ووایي او زه هغه له جواب ورکوم، نو دې حروفو سره به جواب ورکوم. نو دقې حروفو ته حروف ایجاب وایي. حروف ایجاب داسې حروفو ته وایي چې د بل کس د خبرې په جواب کې ویلی شي. ٹھیک شو؟ نو یعنی داسې حروف چې چاله پرې جواب ورکړی شي، چاله پرې جواب ورکړی شي. د دې حروفو مقصد خپل مخکینی مخکینی جمله مضبوطول وي. د دې حروفو مقصد څه وي؟ چې کومه مخکې جمله بیان شوه هغه مضبوطول وي. یعنی مقصد یې دا چې دا مضبوطه شي، دا خبره مضبوطه شي. لکه دا جمله که دا جمله نفي وي او که اثبات وي، که دا جمله نفي وي او که اثبات وي. لکه زه وایم نفي دې ته وایي چې هغې کې کار نه وي کړی. لکه زه وایم ما زید قائم، زید نه دی ولاړ، زید نه دی ولاړ. نو ته ما نه تپوس کې ما زید قائم، زید نه دی ولاړ، زه درته وایم نعم، نه دی ولاړ. ٹھیک شوه؟ یا که اثبات وي، ته ما نه تپوس کې ذهب زید، زید لاړو، زه درته وایم نعم او لاړو. نو که منفي جمله وي چې یاره دا کار نه دی شوی، زه راته وایم او نه دی شوی. او که مثبت جمله وي یعنی کار شوی وي، لکه زید لاړو، ته ماته وایې زید لاړو، زه راته وایم نعم. نو دا نعم یا دا حروف ایجاب چې دی نو د منفي جملې په جواب کې ویلی کېږي او د مثبت جملې په جواب کې ویلی کېږي. مثلا چې څوک ووایي ذهب زید، آیا زید اذهب زید، دلته به حمزه ووایي اذهب زید، دا حمزه د استفهام د سوال والا دی. اذهب زید، آیا زید تلی؟ آیا زید تلی؟ نو د دې جملې په جواب کې به وویلی شي نعم او. چې زید تلی وي نو بیا به جواب ورکو نعم او. ښه جي. او دا حروف ایجاب شپږ دي. دا حروف ایجاب څو دي؟ شپږ دي. نعم، د نعم معنی ده او، اردو کې وایي ها. او د اجل معنی هم ده او، یا اردو کې وایي ها. د جیر معنی هم د او، یا اردو کې وایي ها. د ان معنی هم د او، اردو کې وایي ها. د بلا معنی ده ولې نه، د بلا معنی څه ده؟ ولې نه. او د ای معنی هم د او. نو د دې پنځو د نعم، اجل، جیر، ان او ای د دې معنی ده او اردو کې وایي ها. ٹھیک شوه؟ صرف د دې بلا معنی ده پکې ولې نه، ولې نه. یعنې زه یو کس زما ملګری، ته ماته وایې چې یاره زه ستا ملګری نه یم، نو زه درته یم ولې نه؟ بلا انت صدیقي، ته زما ملګری. ٹھیک شوه؟ نو دا د دې معنی ده چې ولې نه. او قرآن کې وایي الستو بربکم، الله پاک فرمایي زه ستاسو رب نه یم. نو ټول خلکو ورته مونږ ټولو ولا جواب ورکو بلا، ولې نه؟ انت ربنا، ته زمونږ رب یې. ٹھیک شوه؟ نو دا بلا معنی ده ولې نه. او دا نعم، اجل، جیر، ان، ای د دې ټولو معنی ده او، د دې ټولو معنی ده او. خو استعمالیږي به لږ بدل. په دې حروفو کې دا اولني څلور حروف یعنی دا نعم، اجل، جیر او ان، دا څلور حروف یادوي. ٹھیک شوه؟ دا څلور حروف د مخکینی خبرې د تصدیق دپاره راځي. چې دا مخکینی خبرې تصدیق سړی وکړي چې ته ما نه تپوس کې چې یاره زید تلی دی، نو زه د دې تصدیق کوم او زید تلی دی. نو د دې ما تصدیق وکړو، تایید مې وکړو، د دې خبرې رښتینولي مې وکړه چې او دا کار شوی دی. که دا تصدیق د نفي جملې وي او که د اثبات وي، یعنی منفي جملې وي، ته ما نه تپوس کې چې زید نه دی تلی، زه درته وایم او نه دی تلی. آیا ته ماته وایې زید تلی دی، زه درته وایم او زید تلی دی. ٹھیک شوه؟ که تلی وي نو زه به درته وایم او تلی دی، او که نه وي تلی زه به درته وایم او نه دی تلی.
ټیک شوه. نو د دواړو د دې یعنی تصدیق دپاره راځي. که هغه جمله منفي وي که کار نه وي شوی نو د هغې د تصدیق دپاره هم راځي چې او نه دی شوی، او که هغه کار شوی وي نو د هغې د تصدیق دپاره هم راځي. د نفي جملې د تصدیق مثال: ما جاء زیدون، زید نه دی راغلی، زید نه دی راغلی. نو د دې جملې په جواب کې ویلی کېږي نعم، چې او نه دی راغلی. ټیک شوه. نعم معنا سره او، نو بس مطلب یې دا دی چې او نه دی راغلی. دغه شان د اثبات جملې، د اثبات جملې مثال: ذهب زیدون، زید لاړو، ذهب زیدون، زید تللی دی یا زید لاړو. نو د دې جملې په جواب کې به هم ویلی کېږي نعم، چې او زید لاړو. ټیک شوه. نعم معنا د او چې دا کار وشو. یا د نفي جملې چې زید نه دی راغلی نو د هغې معنا د هغې جواب کې به هم وی او نه دی راغلی. چې نه وي راغلی ته به او نه دی راغلی. چې تلی وي ته به او تلی دی. نو دا ګوره نه دی راغلی دا منفي جمله ده، او راغلی دی دا مثبت جمله ده. اثبات معنا ده چې کار شوی وي، او منفي معنا ده چې کار نه وي شوی. نو زید نه دی راغلی نو دې ته نفي وایي، منفي جمله وایي. او زید راغلی دی دې ته اثبات جمله وایي چې او دا کار شوی دی. ټیک شوه. نو د دواړو په جواب کې همدغه نعم هم ویلی کېږي، اجل هم ویلی کېږي، جیر هم ویلی کېږي، ان هم ویلی کېږي، او ای هم ویلی کېږي. خو د ای سره به والله ویلی کېږي، قسم به خوړلی کېږي. نو د څلورو دا څلور چې دي اولني، نو دا د جملې د مضبوطوالي دپاره راځي، د جملې د تصدیق دپاره راځي. که دا جمله منفي وي نو هم د دغه تصدیق کېږي او چې دا کار نه دی شوی، او که جمله مثبت وي نو هم د هغې د تصدیق دپاره راځي چې او دا کار شوی دی. او بلا، اوس درته د بلا وایي، دا بلا 5 نمبر چې دی دا بلا. بلا همیشه د نفي جملې نه وروستو راځي. لکه یو کار یو نفي جمله ده نو د هغې نه وروستو دا بلا راځي، او نفي جمله مثبته. لکه ته ماته وې زه ستا دوست نه یم، زه ستا دوست نه یم، نو دا منفي جمله ده. زه ستا دوست نه یم، زه درته یم ولې نه ته زما دوست یې. نو ستا هغه نفي جمله ما مثبت کړه چې ولې نه او ته زما دوست یې. یا ته ما نه تپوس کوې چې یاره زه ستا ورور نه یم، زه ستا ورور نه یم، نو زه ستا دا خبر ستا خو منفي جمله وویله چې زه ستا ورور نه یم، زه راته یم بلا ولې نه ته زما ورور یې، انت اخي، بلا انت اخي، ولې نه ته زما ورور یې. نو ګوره ستا هغه نفي جمله ما مثبت کړه، یعنی هغه کار وشو چې یاره تا وایي زه ستا ورور نه یم، نو دا منفي شوه. او ما راته وایي ولې نه ته زما ورور یې، نو دا مثبت شوه. نو دغه دا بلا همیشه د نفي جملې نه وروستو راځي او نفي جمله مثبته. ټیک شوه. لکه الستو بربکم، الله پاک د ټولو آدم علیه السلام چې کله الله پیدا کو د هغه نه کومه ارواح پیدا کول الله پاک د هغې ټولو نه الله وعده واخیسته چې الستو بربکم، آیا زه ستاسو رب نه یم؟ نو قالو د ټولو ارواحو وي، روحونو وي بلا ولې نه انت ربنا، ته زمونږ رب دی. خو دا انت ربنا دغلته کې محذوف دی قرآن پاک کې. نو د بلا مطلب دا دی چې ولې نه ته زمونږ رب یې. نو الستو بربکم، آیا زه ستاسو رب نه یم؟ نو د دې جملې په جواب کې به ویلی کېږي بلا ولې نه، یعنی بلا انت ربنا، ولې نه ته زمونږ رب یې، ولې نه ته زمونږ رب یې. په سورې اعراف کې 15مې سپاره د 9مې سپارې نصف نه پس اولنی آیات دی. ټیک شوه. نو هغې کې همدغه آیات دی بلا، یعنی الستو بربکم، نو هغې کې جواب کې وایي قالو بلا ولې نه ته زمونږ رب یې. ٹھیک شو حاجی. اوس درته د دې ګوره د نعم، اجل، جیر، ان دا همیشه د نفي جملې د تصدیق دپاره هم راځي او د اثبات جملې د تصدیق دپاره هم راځي. او دا بلا چې دی دا نفي جمله به مثبتې. ته ماته وایې زه ستا استاذ نه یم، نو زه درته وایم ولې نه ته زما استاذ یې. نو ستا هغه نفي جمله ما مثبت کړه چې او ته زما استاذ یې، بل مې څوک نه دی. نو دغه دپاره دا بلا لفظ استعمالیږي چې منفي جمله پې مثبتې. او دا ای چې دی که نه ای د دې نعم، اجل، جیر، ان او د ای د دې ټولو د دې 15 وانو یو معنی ده. خو دا څلور چې دي که نه نعم، اجل، جیر، ان
دا د یو د نفي جملې د تصدیق دپاره هم راځي او د مثبت جملې د تصدیق دپاره هم راځي او دا بلا چې دی دا د نفي جملې نه مثبت جمله جوړولو دپاره راځي او دا ای چې دی دا هم د نفي جملې هم د تصدیق دپاره راځي او د مثبت جملې د تصدیق دپاره هم راځي خو ای سره به والله قسم راځي قسم صرف دی ای سره به قسم استعمالیږي نو د دې نعم اجل جیر ان د دې معنی هم د او د ای معنی هم د او خو دا ای چې دی دنه پس په قسم راځي نو ستا ته دقه وایي چې ښه جي دا دی او دا ای چې دی ای همیشه د قسم نه مخکې د تاکید دپاره راځي هغه قسم نه مخکې راځي خو دغه جمله کې زور پیدا کوي د زور تاکید دپاره مثلا یو کس وایي اقام زیدون آیا زید ولاړ دی نو بل کس به ورله په جواب کې وایي ای والله چې او والله قسم دی په الله د الله قسم چې ولاړ دی ای والله د الله قسم چې ولاړ دی د عرب نه دی عربو ته چې کله داسې څه خبره کوي او عجیبه غونته خبره ورته وکړي نو هغه وایي ای والله یا یو خبرې نه ته تپوس کې هغه راته وایي ای والله چې او والله بالکل دا خبره رښتیا ده زما په الله قسم چې او همداسې ده نو دا عرب همدغه ای والله ډېر استعمالوي لکه زه تا نه تپوس کوم اقام زیدون آیا زید ولاړ دی ته ما ته وایې ای والله د الله په ذات قسم چې ولاړ دی ټیک شوه نو ته دغه قسم دپاره راځي او بس بالکل اوس دا ان دی اوس دا ان نو ګوره دا ان دوه قسمه دي مونږ مخکې د دې نه مخکې درسونو کې ویلي ان حروف مشبه بالفعل دي ان کأن لیت لکن لعل دا شپږ حروف مشبه بالفعل دي نو هغې کې دا ان او ان شته خو دې کې حروف ایجاب کې صرف ان دی نو په ان حرف مشبه بالفعل او ان حرف ایجاب کې څه فرق دی نو دا ان حرف مشبه بالفعل او ان حرف ایجاب کې درته اوس فرق بیانوي او ان حرف مشبه بالفعل او په ان حرف ایجاب کې فرق داره په ان حرف مشبه بالفعل او ان حرف ایجاب کې فرق داره چې ان حرف مشبه بالفعل د جملې په شروع کې او په اخر کې راځي نه په شروع کې او په مینځ کې درمیان کې په شروع کې او درمیان کې راځي مینځ کې درمیان کې مطلب مینځ کې راځي او وروستو ته همیشه جمله وي که په شروع کې حرف مشبه بالفعل راشي نو وروستو ته جمله وي او که په مینځ کې حرف مشبه بالفعل راشي نو وروستو ته جمله وي ټیک شوه دا هو د حروف د ان حرف مشبه بالفعل دغه شو چې ان حرف مشبه یا به د جملې په شروع کې راځي یا به د جملې په مینځ کې راځي نو د جملې په شروع کې راشي نو د دې ان حرف مشبه بالفعل نه پس په پوره جمله وي یا که د ان حرف مشبه بالفعل دا د جملې په مینځ کې راشي نو بیا به دغه وي د ده نه وروسته به جمله وي بله جمله به ترې وروسته وي ټیک شوه خو ان حرف ایجاب همیشه د جملې په آخر کې راځي ان حرف مشبه بالفعل یا به د جملې په شروع کې راځي یا به په مینځ کې راځي او ان حرف ایجاب به همیشه د جملې په آخر کې راځي او وروستو ته جمله نه وي لکه اقام زیدون نو ته ماله د دې په جواب کې به وایې ان او دلته د ان معنی ده او هلته د حرف مشبه بالفعل کې چې کوم ان دی د هغې د ان یا د ان معنی ده یقینا تحقیق د هغې معنی یقینا تحقیق دی او د حرف ایجاب ان حرف ایجاب چې دی د ده معنی ده او کم معنی چې د نعم ده د اجل ده د جیر ده هماغه معنی د انم ده ٹھیک شوه لکه ګورئ زه تا نه تپوس کوم یا ته مانه تپوس کې اقام زیدون آیا زید ولاړ دی نو زه تا ته په نعم سره جواب درکولی شم نعم ٹھیک شوه یا که ته مانه وې تپوس کې اقام زیدون زه درته وایم اجل او که ته مانه تپوس کې اقام زیدون زه درته وایم جیر او که ته مانه تپوس کې اقام زیدون نو زه درته آخره کې ویلی شم ان او یقینا ٹھیک شو یا صرف ان او نو دا ان اجل جیر او نعم د دې ټولو معنا ده دغه او ټیک شوه نو دا اقامه دپاره دا ټول ته استعمالولی شي نو دلته په دې مثال کې موږ له راکړی اقامه زیدون آیا زید ولاړ دی نو د دې په جواب کې به زه څه جواب در کوم ان ویل ټیک شوه ان او ولاړ دی ٹھیک شوه نو دا حروف ایجاب دي حروف ایجاب شپږ دي نعم اجل جیر ان بلا او ای نو دا ای چې دی د ای
د نعم اجل جیر او ان د دې ټولو یو معنا ده خو دا ای چې دی که نه ای نو دا به صرف د دې ای نه د ای سره به قسم هم وي ای والله او ای معنا ده او والله معنا ده د الله په ذات قسم ٹھیک شوه دا حروف ایجابو راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام